السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید درم چې جوړ او روغ به یې د صحت جامع په وطن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې وتاسې ولمر سبت ناسیاس او بیا لمر در باندې راسي داسې مه کوئ چې یو طرف یې ولمر ته او بل مې په سایه کې یعنې داسې لمر سبت ناسې او لمر در باندې رالی پښې دې ولمر ته ځغولې دي او نور بدن یې په سایه کې دی داسې مه کوئ دا د شیطان عمل دی د شیطان پیل دی شیطان نیمه ولمر ته یې او نیمه و سبت لکه زموږ ته په علاقو کې چې بعضې کسان دي سبت ناسي یا ولمر ته کښېني او پر سر باندې پټو یا پر سر باندې په بل شي باندې سب جوړ کړي او نور بدن یې ولمر ته یې داسې کول د شیطان عمل باید د شیطان پر نقش قدم باندې موږ ته ولاړ نسو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د الله تعالی لاره راښیي او موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دوستان یو هغه زموږ دوست دی نو دوست هیڅکله و دوست ته داسې لاره نه وښیي چې هغه دې د ده د علاقت سبب وګرځېږي هغه دې د ده د ناکامۍ سبب وګرځېږي بلکې دوست همیشه ستا د کامیابۍ سوچ او فکر ورسره یې چې دغه زما دوست به څنګه کامیابه سي او څنګه به لوړې مرتبې ته ورسېږي لیکن شیطان زموږ ته دښمن دی همیشه زموږ ته په هلاکت باندې پسې دی داسې کېدی نه سي چې د دښمن سره دی ستا د کامیابۍ سوچ فکر ورسره یې ستا د ناکامۍ سوچ د ده سره نه یې ستا د هلاکت سوچ فکر دی د ده سره ځکه شیطان زموږ هم دښمن دی د رسول الله دښمن دی د الله دښمن دی الله تعالی فرمایي چې دغه شیطان په دښمني باندې وایسي نو باید هر سړی چې کله کښېني خصوصا دغه د ژمي په موسم کې ولمر ته کښېني نو بیا دا مه کوه چې سر دې پټ کړی دی یا لږ بدن دې سبته دی او لږ دې ولمر ته بلکې پر ټولو بدن باندې لمر یا پر ټولو بدن باندې سب او دغه طریقه سي او که چیرې نیمه یې ولمر ته نیمه یې وسبته دا بیا د شیطان طریقه سي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم برکو فرمایل لا يمشي احدكم في نعل واحد ان الشیطان يمشي في نعل واحد که چیرې ستاسې څوک په سفر باندې روان یو خواته ځي هغه دې په یوه چوټه کې نه ځي یعنی پر لاره باندې روان یوه چوټه دې وشکېدله یو چمپل دې وشکېدی ایو سم د یو چمپل دې په لاس کې رااخستی دی او دا بل چمپل دې په پښو دی دا طریقه مه اختیار ځکه شیطان چې دی د الله رسول فرمایي هغه په یو بوټ کې ځي هغه په یوه چمپل کې ځي هغه په یوه چوټه کې ځي ایا که دغه یو سړی درته روان یي یو چوټه یې په پښو یې بلې نه یې په پښو ما ته پر دې باندې د فرصت حکم وکړو ایا پر دا به د نیک سړي حکم وکړو ایا پر دا باندې د لیوني او مجنون او پاگل حکم نه کوو چې دا لیونی دی یا دا چرسی دی یا دا بنګی دی خامخا به داسې حکم پر لګوو چې هغه د هغه طریقې سره ښایي لیکن دغه طریقه هیڅوک هم ښه نه بولي چې کله یو سړی دی روان یي او دی دې بیا نیک مسلمان یې د الله د رسول امتي دی وي او بیا دې د ده یوه چوټه په پښو باندې لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم برک فرمایي چې دغه یوه چوټه په پښو کېدنګ دغه هم د شیطان عمل دی د شیطان رفتار دی دا د شیطان طریقه ده باید د رحمان طریقه ونسو چې کله مې یوه چوټه وشکېده یا دواړې په پښو کو یا دواړې د پښو نه وکاږو او په لوڅو پښو روان سوې چې کله دې چوټې پیدا کړې بیا دواړې په پښو نو کله چې کم سړی د الله او د رسول پر طریقه باندې روان سلو هغه به په دنیا کې هم کامیابه یې په دنیا کې به هم سرلوړی یې په آخرت کې به هم کامیابه یې پر آخرت کې به هم سرلوړی یې یعنی هیڅ کله به دغه سړی ناکامه نه شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر نقش قدم باندې په صحیح طریقه سره روان شي نو کم سړی چې د شیطان پر طریقه باندې ځي د شیطان لاره خپلوي او د شیطان طریقې اختیاروي هغه به همیشه ناکامه هغه به همیشه غمجنه هغه به همیشه پریشانی سره مخامخ او زندگی به بېچینه بې آرامه بې راحته
پر دغه انسان باندې بې سکونه تیریږي او ژوند به هم تباه سي او آخرت به هم د دغه انسان تباه